سوات و دودیا حل کې د خیبر پښتونخوا نشئی موادو مخنیوي ادارې تر سوري لاندې یو لوی دستور وشوه چې پکې د جانزیب کالج سوات یونیورسيټي طالب علمانو او یو شمېر زلمو ګډون وکړو. په دغه موقع سیاسي مشران چې پکې د سیمې MP فضل حکیم خان، تحصیل ناظم اکرام خان او نور ګڼ شمېر سیاسي او سماجي غړي هم موجود ول. دستوره کې ځي هنرمندانو د نشئی نقصاناتو په اړه خوندوري خاکې وړاندې کړې. دې ترڅنګ د سوات سندرغاړو سندرې هم وویلې. دستوره کې د سکول، کالج او یونیورسيټي طالب علمانو د نشې په اړه تقریرونه هم وکړل چې پکې د نشې نقصانات او په معاشري اثراتو خبرې وکړې شوې. आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार. बेरोजगारी, दहशतगर्दी और अफरा तफरी की वजह से तकरीबन हर शख्स डिप्रेशन का शिकार होता है. دستوري ته د خیبر پښتونخوا انټي نارکوټکس فورس مشر ویل چې موږ ته په ګډه د نشئی شیانو مخنیوي پکار دی او دې کې د یونیورسيټي او کالجونو زده کوونکي ډیر ښه کردار ادا کولی شي. यहाँ पे जितनी खूबसूरत ज़मीन है, जितने खूबसूरत लोग हैं, यहाँ पे मनशियात नहीं आ सकती. लेकिन बदकिस्मती से अभी रिसेंटली कुछ वाक़यात हुए हैं जिससे यहाँ पर मनशियात लोगों के बांटने के बारे में लोग यहाँ पे इकट्ठी करते हैं और फैला रहे हैं. और आप सबके नॉलेज में होगा कि ये सबसे ज़्यादा अभी टारगेट जो किया हुआ है वो स्कूल और यूनिवर्सिटी के बच्चों को किया हुआ है. په دغه اړه د نشې څخه د بچ کېدو په اړه د پینټینګ مقابله هم وشوه. په اخر کې په دغه موقع غوره کارکردګي ښودونکو ته یادګاري شیلډونه د انعام په توګه ورکړل شول. د کیمرامین مهر لیشا سره نیاز احمد خان، مشرق TV سوات.